हमारे बच्चों को जुल्म का निजाम, जुल्म का निजाम, तो शलकल प्रेज और राजा मुंग बांधी टोप हुआ दे मनलो तो मुंग बिल्कुल तैयार नहीं हो زه د عرض کوم حکومت ته هم د درخواست کوم او د عمران خان ته هم درخواست کوم چې مونږ نه قلار شو مونږ معاف کړه نور بس ما ځان ته غره بات کړی دی ته راځي په غر کې ما نه پرېږدي نو سبا زه به تا په خاریه کې پرېږدم ظلم زیاته مه کوئ ځکه درې ځله ته خو موږ په 1000 روپۍ باندې الو که زمونږ بچی مري که ماشومان مري دې ته موږ تیار یو موږ د خپل افسرانو قدر کړی دی بیا به هم کوو خو کم قانون چې دې دلته لاګو کوي دا زه پوره پاکستان کې نه منم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د لوی ستر نوم نه چې ډېر بخونکی مهربانه دی د سواد نیوز ډاټ کام مینوالو السلام علیکم ستاسو ورور ستاسو ملګری فضل ربی پښتونیا تاسو ته نن په یو نوي پروګرام کې بیلا بګوشۍ نه مخاطب یم عزتمندو بیلا بګوشۍ کوم ځای کې ده د بحرین نه تقریبا په 2.5 غنټو فاصله د غر په سر باندې په 13000 فیټ بلندۍ باندې دا غونډۍ پرته ده عزتمندو که د دې په ښایست باندې راشو د قدرت د ښایست نه مالامال دی عزتمندو بل طرف ته که د دې ځایګي په خلکو په عوامو باندې راشو نن د دغې بیلې بګوشۍ ټول خلک کم چې دي هغې راوتې دي په احتجاج باندې مجبوره شوي دي احتجاج په څه دی د چا د څه د وجې نه دی د څه په باره کې دی دا به تاسو ته د دې کلي خلک وایي زموږ سره تاسو ته شاخان معلوم دی چې هغه عوامي غلام دی او هغه په سوشل ورک کې هغه خدمات د چا نه پټ نه دي راځئ شاخان په دې حوالې سره څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صوبائی حکومت یا فارسٹ محکمہ افسوس په دې خبره دی سر دا صوبائی حکومت ته هم ویل غواړم او دا زه وفاقي حکومت ته هم ویل غواړم خاریه کې زما وس نشته زه ځای نشم اخیستی غر کې ما ځان له ځای جوړ کړی دی هلته ته ما نه پرېږدي وینا کې خو داسې معلومیږي خلک وایي حکومت مثال د مور او پلار خو دا خو هغه مور او پلار څه کې الټا مونږ ورته د پاکستان ښکارو هم نه مونږ ورته د بل ملک ښکارو ما ځان ته غره بات کړی دی ته راځي په غر کې ما نه پرېږدي نو سبا زه به تا په خاریه کې پرېږدم د سره به بیا آلریډي نفرتونه به پیدا شي زیاتیات به کېږي دا داسې مظلوم قوم دی جي دې مظلوم قوم سره چا ګوته کړې ده چا ورپورې فشار کړی ده هغه سړی تباه او برباد شوی دی دیو بچي چې دي هغه دلته ماشومان نواله زنانو نواله لویو پورې خپل کرونده وکړي دغه مټر د دې واحد روزګار دی ټیک دی دا ځمکې به مو ورته خالي کړو هر څه وکړو ما ته د حکومت هغه سہولیات په خاریه کې راکړي کور ما ته جوړ کړي دا د هغه حق دی زما حق دی دا حکومت باندې فرض دی حکومتي وخت هغه زما ټوله سیستم مالا برابر کی زما روزګار زما هر څه دی وکي دا ځمکې دیوالي ځمکه هم تمانه والا خاریه کې زما وز نشته زه به چېرته لاړ شم صوبایي حکومت ته په دې کې فوراً پکار دی چې خپل کومه ډیمارکیشن او کومه خبرې چې روانې دي دا دی واپس والي دا چې هر چا جوړ کړي دي دا د عوامو تباهي منصوبې دي دا د اخضري کې اسمبلی نه منظور شوی دی دوباره قرارداد تی پیش کی پاغه باندې دا فوراً دا قرارداد د دې قراردادونو مو حمایت نه کوو مو یو حد پورې به ناکام کوو پسینه را سکدو دا په اردو یو خبره ده وای حق چھیننے سے ملتا ہے بھیک مانگنے سے نہیں ملتا نو بیا هغه چل بکیږي بیا باندې به فارس پیجنو چې ته زما بچی نه مني ته ما نه مني زه به تا څنګه ومنم نو مهرباني دی صوبایي حکومتو کې خپل کم غیر اخلاقی غیر زیاتتی کم قراردادونه دي دا دی واپس والی او فوراً خپل دا کسان واپس کی داغه وجه مین وجه دا دې کسانو غریبانو خپل کرونده کړی دا زما یو ورو دینه مخکې ډېر افسوس باندې وې چې په 2008 باندې سره او هغه غستې دا توخه مغستې دی اوس او مونږ دا نه ویو بیا دا خبره هم په میس کې وشوه چې خیر دی که مونږ چې دا کړی لاړ شو بیا وکړي مونږ دلته بیا هم نه منو بیا هم نه منو بیا هم نه منو بیا هم نه منو نو زموږ مقصد دا دی چې کوم پاکستان خپل یو پروګرام جوړ کړی دی کومه پالیسي ده هغه بالکل مونږ منو هر یو پالیسي منو خو په دغې نه منو چې ته شل کلې پرېږده او راځه مونږ باندې ټوپ ووهه د دې منلو ته مونږ بالکل تیار نه یو
صحیح ده. نو موږ اوس دا غواړو چې دا کم ظلم شوی دی دې ته پکار و دا کمه میږمه چې ده دا خلک چې دلته راغلي وو دوی به راغلي وو خپل دغې باندې بریتونو باندې به چونه اچولې وه دوی ته به ویلي وو چې تاسو دا پټي مه اړوئ. خلکو خپل پټي واړول تخمونه ځان ته ودار باندې واغسته پټي چې وکرل نو دوی راله په قوم باندې چړاو شو. اوس موږ سرکار ته دا اعلان کوو عمران خان بار بار وایي چې انصاف به هر سړي دلیز دغې دروازې باندې به تا ته میلاو شي. مونږ ته دا انصاف میلاو شو چې زمونږ هغه نور خو پاکستان مونږ سره څه ښه نه دي کړي هغې مونږ نه زمونږ کرلې پټي او د وړو او د ښځو او د ټولو ماشومانو هغه محنت او هغې باندې هغې چاپه ولګوله. نو اوس مونږ دې ته تیار بالکل نه یو. دا چې چا کړی دی مونږ ته پته ده دا یو څو کسانو د دې قوم خلاف سازش کړی دی هغوی خپل یو پالیسي جوړه کړې ده دا د قوم نه مني نه مونږ دې ته تیار یو. مونږ کم وخت چې د پټوار او پټواري چې کم وخت شو وه هغه وخت یو کاغذ زمونږ د مشرانو مطلب دا دی چې دیو جیل مو خوړه او ډېر تکلیف هم دیو باندې تیر شو دیو باندې انسو ګیس هم استعمال شو. بیا چې کوم جیل نه دیو راووتو نو دیو ته یو کاغذ میلاو شو هغه وخت کې هغې کې دا لیکل دي چې د 3 کوستانو کومه فیصله وشوه هغه به ستاسو وي. نو دې کې بیا پروز 2 کاله مخکې سید جعفر شاه صاحب او څه کسان پکې نور هم 14 کسانو 14 کسانو هغه په اسمبلی حال کې یو درخواست مطلب قرارداد پاس کړی دی هغې قوم سره هغې کې دا لیکلي دي چې کم ځنګل دی نو هغه د قوم ځنګل دی هغې کې د سرکار هیڅ مداخلت نشته پکې. نو هغې کې وزیر اعلی محمود خان دقصد هم پکې شته. نو زه دا ویل غواړم چې دې غریبانانو باندې دا ظلم مه کوئ دا خدای غریبانان خلک دي په 2500 روپۍ د تخم دړۍ آلي او دلته دا 3 میاشتو کاروبار دی دا مطلب چې دوی دلته کوي دې بانډه کې ناست دي. نو زه دا حکومت ته دا عرض کوم عمران خان ته دا عرض کوم چې هغه مونږ ته که لار ښه جوړوي خو لکه مونږ سره ډېره ناجیزه هم کوي لګیا دی اوس هغه بله ورځ ما ته وایي چې دا روډ او دا دغه چې جوړوي نو دا عمران خان لکه مطلب چې دا تبدیلي راله نو مونږ باندې خو دا تبدیلي راله چې مونږ کم کروندې کول کم دغه کول نو هغې باندې پابندیانې ولګولې. او زه دا عرض کوم حکومت ته هم د درخواست کوم او د عمران خان ته هم درخواست کوم چې مونږ نه قلار شو مونږ معاف کړو. زه ستاسو د راتلو شکریا ادا کوم کوم چې زموږ د وروڼو د مشرانو دا خبره وکړه چې دا پټواري د واورې د لاسه پاتې شوی دی واقعي دا د واورې د لاسه پاتې شوی دی. کله چې دلته واوره وشوه 4-5 فوټه هغه پټواریان واپس لاړه هغوی د قوم ته دا خبره وکړه چې مونږ به تاسو ته دا په پسرلي کې کوو هغه پسرلی او دا پسرلی 40 کاله بعد دلته پسرلی یکم 40 کاله بعد دلته پسرلی راغی. اوس مونږ پسې نه مونږ دا نور افسران راغلي مونږ د هغو هم شکریا ادا کوو. مونږ هغو ته پرون ویل چې مونږ سره ظلم زیاتی مه کوئ ځکه 3 ځله یې تخم مونږ په 1000 روپۍ باندې الو ودار او هغه شان سره نو دا یو منځی چې کوم وي نو هغې باندې کم از کم 1 لاک روپۍ د تخم او د سرې خرچه راځي بغیر د دوایګانو نه خپل کړاو نه. اوس تاسو تیار کړلې امځکې مونږ نه سرکاري کوئ او مطلب دا چې مونږ سره ظلم کوي مونږ سره حرام وکړئ هغوی زمونږ خبره ونه منله. اوس تاسو ته مونږ خواست کوو چې زمونږ دا خبره مونږ هم د پاکستان یو مونږ پاکستانیان یو دا حکومت د قوم په سر باندې جوړېږي او دا حکومت چې څو کسان ناست دي څو باچاهان جوړېږي هغه هم د قوم نه جوړېږي او دا افسران چې کوم دي دا هم د قوم نه جوړ شوي دي. مونږ دیو ته هم سوال کوو سرکار ته هم سوال کوو او مطلب دا تاسو ته هم کوو چې مونږ سره د ظلم ونه شي. دا زمونږ د پلار او د نیکونو او دا زمونږ یعنی د هغه مشرانو دغه ځنګل موږ ته رسېدلی دي. نو اوس په دغې کې چې موږ دلته ناست یو نو 3 غنټې او 100 غنټې موږ سفر کوو په دې ګاډو کې او دغې پره د غرونو ته خیږو. نو دا موږ دې دپاره خیږو زموږ د نیکونو هغه حق او د هغو هغه حصه او د هغو هغه ملکیت چې کوم دی هغه دغه دی. نو زموږ ښکته په دې هوارې کې ښکته سیمې کې زموږ څه ځای څه دغه نشته. نو په دغه علاقه باندې موږ په دې ځمکه باندې موږ دغلته کې آباد یو. دا ځمکه هم زموږ ده موږ هم د دغې ځمکې یو او پاکستان زموږ دی موږ د دغې
د پاکستان یو زمونږ د شټام کې څه خبره ولیکل شي په هغې کې هم زمونږ پاکستان شاته کارت جوړو هغې کې هم زمونږ پاکستان مونږ هم ناست یو دا هم د پاکستان نو پاکستان دې موږ سره ظلم نه کوي زمونږ دا علاقه چې کومه دا ډېره کمزور علاقه ده په دې باندې چې کوم عوام دغه دی د هغې عوام هېڅ وسیله دلته کې نشته شپږ میاشتې په دغه علاقې باندې واورئ او شپږ میاشتې دا خلک خپل هغه ذخیره شپږو میاشتو لپاره دلته کې د هغې لکه چې تیاروي زما دا حکومت ته دغه د عرض دی عمران خان ته دغه د عرض دی چې موږ سره دغه زیاتې ظلم دی نه کوي او د دې نه زمونږ چې کوم ځمکې دی یا لیک دی یا لکه زمونږ ډېر دي هغه دی الله پاک دې موږ ته د دې خبرې دغه ورکړي چې راغلی عرض کوو مونږ د پاکستان یو دا زمونږ حکومت دی مونږ په خپله زمونږ رونه یې مونږ د افسران هم زمونږ رونه دا راغلي چې دا هم زمونږ رونه دي پارش والا راځي که ګاټ راځي که فارشټر راځي که هر یو محکمې مشر راغلی مونږ والا ښه په عزت روټۍ والا هم کوو چې ښه تعاون ورسره هم کوو ورسره ودرېږو هم ورسره ښه ناسته پاسته هم کوو چېرته به بې عزته یې مونږ نه دی لېږلی مونږ چې مجبوره خلک یو غریب خلک یو دا چار چاپېره وګورئ دا خلک دي یقین په الله تعالی او که 4 غنټې 15 غنټې پیاده راتله اوس د بحرین نه چې کوم دی 12-13 کیلومتر بره په غر په سر کې دا د حکومت په سپېده کې مطلب نه راځي غریب خلک دي نو مونږ عرض دا کوو د حکومت ته خپل دې مشرانو ته چې مونږ باندې لږ رحم وکړي رحم لکه په دې ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته رالی او دا غریب قوم دی لکه مطلب د دوی نوره ذخیره نشته که نوره ذخیره وي مونږ د هغه ځای ته ولېږي دا د حکومت زمونږ افسرانو ته به ورسي وزیر اعظم ته به ورسي وزیر اعلی ته به ورسي پورا پاکستان کې به پھیلاو شي چې په ګورنۍ کلي کې بغوشۍ کلي کې دومره غریبانان دي په هغې باندې یو ظلم دی یو زیاتی دی او د کرپشن افسران تلي د هغو ته ناست دي 50 سال نه والا زمونږ سره کم تحصیلي بحرین کې موجود فارشټر رینجر ډیپو او زمونږ کم افسران چې دي دا ډېر کوستاني زمونږ خپل رونه دي د دې علاقې دي د دې وطن او د دې خاورې اوسېدونکي دي دوی ته د دې حالات معلومات ټول لګي هغو ته راتلو دا چې فوټوار کې نه و او دا سرکار وه نو تا ولې ورته مطلب کشی وله ورکول چې دا وکړه تا ولې لس کوټې تا د یو کس ته جوړ کړي ورکړي دي په ګورنۍ کې یو ونه د نوکل کوټه نه میلاویږي 4-5 سال شو موږ یو کمیټي جوړه کړې ده او 25 کسان هغه کمیټي پسې درخواست وړي نه ورکوي او تا له 10 ونې ورکوي مطلب فارج والا ځان له کور جوړ کا نن ته 50 سال 40 سال 30 سال بعد ولې راغلی هغې قوم ته وایي چې خپل کډه پاسوه دې ته زما قوم هېڅ چرې تیار نه دی که زمونږ بچی مري که ماشومان مري دې ته موږ تیار نه یو موږ د خپل افسرانو قدر کړی دی بیا به هم کوو خو کم قانون چې دې دلته لاګو کوي دا زه پوره پاکستان کې نه منم او په دې سوات کې خو سره نه منم زما مشران بره کته دي که دا پینډ د لنډاکي نه شروع شو لنډاکي کې زموږ یو تنظیم دی د هغې نه شروع شو او په ما راله زه به پاکستان هم منم د هغې ګورمنټ هم منم د هغې مشران به منم هغې قانون به منم خو چې د هغه ځای نه لاګو شوی نه او صرف په ما باندې لاګو کېږي نو ما پسې عین دی زما پسې درولۍ ده درولۍ پسې رامیټ دی رامیټ پسې منکیال دی یو چې منکیال کې زه کوهستان کونسلر یم زه ګورنۍ نه خپل لاره نه وباسم خلکو دپاره زه وزیر اعلی صاحب ته چې هغه زما د سوات ګل دی ځکه چې ما ته په 50 سالو کې د 100 سالو بعد ما ته یو وزیر اعظم وزیر اعلی میلاو شوی د هغه هم زموږ د سوات دی زه په هغې باندې فخر کوم هغه هم د دې کسانو د دې غریبانانو غور وکړي دا محکمه والا ډیمارکیشن والا او فرض محکمه او پړوال محکمه او هغې له پاسه بیا انټي کرپشن ته یو درخواست دی کو څه چکر شوی دی هغه ځای نه هغه خبر شوی دی او چې کوم راغلی دي دوی په پروس کال اکتوبر کې هم دوی راغلل خو دلته موسم ښه نه و د هغه ښه موسم نه کېدو په وجه باندې دوی دا کار نه شي کولی دوی به لاړل اکتوبر کې نو هغه پړوالي په 82 کې چې کوم هغه دغه زموږ دا پټي پرېښودل دا وخت نه پاتې شو په نومبر کې عین کې اوس پاکستان حکومت زموږ پاکستانیان یو نه کابلیان یو نه بنګلادیشیان یو بالکل موږ منو خو په یوه وجه ډیمارکیشن والا پروژې ورکړي دي د پیا ایڼه پورې پیا د یو سی فتحپور آخري کلی دی هغې نه شاته 2 یو سی نور دي مدین او بشګرام هغې پسې زموږ یو سی مانکیال شروع کېږي مانکیال کې یو سی کې دا زموږ دریم کلی دی آئین درولۍ بیا پسې ګورنۍ که داسې نمبروار هغه ډیمارکیشن والا هغه برجې ولګوي د پیا نه په دې خوا شروع کې چې ګورنۍ ته راغله نو موږ لبیک به ورته وایو هغو به مزدوسي به هم کوو هغو به احترام هم کوو چې د سرکار قانوني په هغه وخت کې موږ به هغه منو خو اوس موږ باندې زیاتی کېږي دا ټول دغه پاتې شوي دي او موږ به ته له پاتې راځي دا نه منو
کم مشران چې د بورنۍ راغلي وو هغې په هغې هلته کې خپلو کې یو پر امن احتجاج هم وکړو په دغې حواله کې په دغې کې به تاسو مخکې څه کوئ دوی هغه خپله خبره ماته وکړه دا د فارس محکمې او تدوی مسله ده زه به د هغوی سره رابطه وکړم چې اصل ویښ ته ځان ورسومه چې خبره څه ده او دوی غواړي څه یا یوازې دا د ګورنۍ مسله نه ده که فرض کا د صوبایي حکومت خبره د ځمکې د هغوی یا د فارس خبره یا کم کورونه چې دي دغلته کې نو په هغې خو اول زه ځان د خبرې ویښ ته ورسومه چې اصل مسله څه ده باقي یوازې ګورنۍ نه ده دلته کې مونږ ټول ملاکنډ ډیویژن کې دغه صورتحال دی نو چې کوم قانون نوځي به د ټولې صوبې دپاره راوځي یوازې د ګورنۍ دپاره به نه نو که فرض که په ټوله صوبه کې یو قانون نو به د ګورنۍ دپاره ومي دا مشران ولاړ دي د دوی دپاره داسې څه دغه نشتي دا به موږ ځان هم پوه کړو نور خو که څه قانوني د ټولې صوبې دپاره د ټولې علاقې دپاره به یو شان قانوني د یو کلي دپاره جدا قانون نشي جوړېدی چې هغه به راځي او دلته به جدا قانون او زما دپاره به جدا نو یو شان قانون به عزتمندو موږ په میاشت شرافت علي پسې ورغلو د هغې نه هم په دې باندې موقف واخیستلو تاسو دغه خبر واورېدلې راځئ چې دا رور څه وایي وعلیکم سلام چې دلته چې دا کم خلک پاتې کېږي دا افغانیان نه دي نه سماجر قوم دلته داسې راغلی دی یو څو کسانو د لاسه یو لږ غوندګې مافیا د هغې د لاسه د دونه خلکو دا پریشاني جوړه شوې ده او د دې خلکو دغه مسله پیدا شوې ده زموږ د عرض دی زموږ د حکومت ته زموږ بالا افسرانو ته خصوصا زموږ وزیر اعلی صاحب ته شکر دی چې هغه زموږ د سوات دی هغه به زموږ مرسته بالکل به کوي ولې به نه کوي چې موږ هغو له اوټ هم ورکړی دی ښه 15 او د هغې نه باوجود موږ ته دغه یو مسله راغلې چې هغه په دې ښه پوره غور وکړي فورا ډېره مننه جي عزتمندو تاسو د زموږ د میا شرافت علي صاحب خبرې هم تاسو واورېدلې تاسو د خدایي خدمتګار زموږ د شاخان صاحب دغه خبرې هم تاسو واورېدلې دغسې تاسو د دې کلي د مشرانو د کونسلرانو د مشرانو د بزرګانو خبرې هم تاسو واورېدلې عزتمندو الله دې وکړي چې د دوی د کومه مسله چې ده او مطلب دا چې دا په خیر خیرت سره د دې ماشومانو کوم د رزق چې دی کومه نوڼۍ چې ده هغه د دوی د لاس نه وانخلي او دا بچي داسې دي چې دلته کې نه څه د تعلیم څه ذریعه شته نه دلته کې څه انډسټري شته دی نه دلته کارخانه شته دی نه دلته کې داسې څه روزګار شته دی ځکه چې د دې سر نه هسپتالونو ته هم ډېر لرې لرې کوم کسان ځي نو هم په 8,000 روپۍ باندې خو د دې ځای نه یوازې هسپتال ته ګډه ځي الله دې وکړي چې زموږ بشران په دې باندې نظر ولګي او د دوی سره رحم وکړي بل پروګرام پورې خپل رور فضل ربي پښتون یار له اجازه راکړي په الله سپارم د لوی الله په